الإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان وقسه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأصفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال. وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين پمن او تاسو باندې لوی فضل انعام احسان کړی دی چې په تمام مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړی او بیا را باندې لوی فضل انعام او احسان دا کړی چې په انسانانو کې مسلمانان په هغه دین اسلام چې الله رب العالمین په نسبت هغه مقبول او خوښ دین دی د نجات او د کامیابی ول دین دی په هغه دین اسلام الله رب العالمین من او تاسو پیدا کړی. بیا بل وی فضل انعام احسان الله پاک په من او تاسو دا کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی. هغه امت چې په تمام امتونو باندې افضل امت دی او د هغه پیغمبر امت چې په تمام پیغمبرانو باندې افضل پیغمبر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت پټول پیغمبرانو باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت پټول امتیانو باندې په هغه کې موږ تاسو الله پاک پیدا کړی. بل بھی فضل انعام احسان پا منگو تاسو باندې الله رب العالمین دا کړی دی
چې په مسلمانانو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې په عقیدات اهل السنه والجماعه باندې الله پاک پیدا کړی چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې دا پیشنګوئی کړی و چې زما امت کې بدري او یاډلې جوړیږي دا ټول با مدعیان اسلام دا ټول با دعوه کوي د اسلام د حقانیت دعوه وکړي د نجات او د کامیابی دعوه وکړي لیکن پدې کې د نجات جماعت هغه اهل السنه والجماعه دي او الله پاک موږ تاسو په دغه جماعت د اهل السنه والجماعه کې پیدا کړی اهل سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار اول جماعت د صحابه کرامو په طریقه باندې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې عمل کول دي توي اهل السنه والجماعه نجات والا جماعت پدری او یاډلو کې صرف اهل السنه والجماعه دي الحمدلله منګو تاسو الله رب العالمین په دغه جماعت والا په دغه نجات والا جماعت کې الله پاک منګو تاسو ته ژوندۍ نصیب کړی ده ډلې ډېرې زیاتې جوړي دو او یاډلې به جهنم ته ځي او یو ډله به جنت ته ځي دا ټول نن سبا په تمام دنیا کې لګیا دي څوک په یو نوم باندې او څوک په بل نوم باندې په نجات والا جماعت اهل السنه والجماعه دي الحمدلله دامن په دعوی او په یقین سره وایو چې نجات والا جماعت د اهل السنه والجماعه دي عقیدی په لحاظ سره سلور مذاهب د اهل السنه والجماعه دي او د مسائل په لحاظ سره خپل منځ کې اختلاف کوي او دا خبر اکثر ملګرو ته زکوم چې اهل السنه والجماعه مذاهب اربعه په خپل منځ کې داسې اختلاف لري لکه په یو کور کې سلور رونه دي او پلار یو دي سلور مذاهب مسائل کې د یو بل نه جدا دي لیکن د بنیاد په لحاظ سره دا یو دي چې هغه عقیده د اهل السنه والجماعه ده په تمام دنیا کې که شوافع دي که حنابلة دي که موالک دي او که احناف دي الحمدلله په عقیده کې یو دي داسې عقیده نشته چې د دې مذاهب اربعو په خپل منځ کې اختلاف د عقیدې وي اختلاف د مسلې صحیح دي اختلاف د عقیدې غلط د مسلې اختلاف پدې کې د پیغمبرانو خپل منځ کې په مسلو کې اختلاف وو لیکن عقیده کې اختلاف نو صحابه کرامو په مسلو کې اختلاف وو په عقیده کې اختلاف نو سلور مذهبون ائمه مجتهدین په مسائل کې اختلاف او په عقیده کې اختلاف نشته لکه تاسو ته معلومه ده آدم علیه السلام په دین کې د خپل خور سره نکاح صحیح و او د نبی علیه السلام په دین کې د خور سره نکاح حرام ده اختلاف په مسله کې د آدم علیه السلام عقیده د الله د یووالي او د نبی علیه السلام عقیده هم د الله د یووالي عقیده کې یو دي اختلاف په مسله کې دغه شان د صحابه کرامو په خپل منځ کې په مسائلو کې اختلاف وو لیکن په عقیدو کې یو او سلور مذاهب امامان یا د صحابه شاګردان تابعین په خپل منځ کې په عقیده کې یو اختلاف په مسله کې یو عقیده په لحاظ سره د دې مشترکه یو نوم د اهل السنه والجماعه د دې وجنه کله سلور مذاهب مشترکه عقیده کله ګوري نغی پسې په کتاب د اهل السنه والجماعه ګوري هغه کې وتا ته عقیده د احناف او شوافع او حنابلة او موالک مشترکه یو ملاويږي هغه کې به اقوال او تشریحات د ائمه اربعه او د مجتهدین او د غي د متبعين یو ځای ملاويږي او د غي یو واضح نمونه زمونږه د دې علم د درس نظامی او کتاب د غي توي شرح العقائد داغي متن محمد عمر النصفی لیکلی دی او شرح کړی دا تاج الدین علامہ التفتزانی رحمت الله علیه متن چې چالي کړی دی هغه محمد عمر النصفی دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مقلد دی او چا چې شرح کړی دا هغه علامہ التفتزانی رحمت الله علیه دی هغه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد دی کتاب د عقیدی دی متن یو لیکلی دی
او شرح او تشریح بل کړی دا متن چې چا لیکلی دي هغه امام صاحب په مذهب دي او چا چې شرح لیکلی دا هغه امام شافعي صاحب په مذهب دي عقیده یو دا تشریح دواړه کوي ګور عقیده کې یو دي او بیا د دې شرح العقائد شرح علامہ خیالی رحمت الله علیه لیکلی دا هغه په خپل باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مقلد دی ګور متن حنفی لیکلی دی شرح شافعی مذهب والا لیکلی دا او داغه شرح بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مقلد کړی دا ګور د مذاهب اربعه دا په عقیده کې یو دي نجات والا جماعت اهل السنه والجماعه دي او موږ تاسو ته الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې عقیده اهل السنه والجماعه باندې زندگی او جن نصیب کړی دي الله پاک موږ تاسو ته په دې نجات والا جماعت کې استقامت نصیب کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګوئی مطابق نجات والا جماعت د عقیده والا خلق دي دین اسلام دی شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مذهب زمون حنفی دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب منګه مقلدین یو منګه شرح معتبر کړی دا چې کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صحابه کرام او شاګردانو کړی دا او نجات والا جماعت باقی د کله سنت والجماعت دا دین اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد بل ہس قسم پیغمبر دنیا ته ناراضی دا زمون ایمان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبوت سلسله اختتام ته رسیدل کتاب قرآن مجید ملو شو او داغي شارح او داغي معلم دنیا ته تعلیم ورکون کی امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او داغي شاگردان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې تمام دنیا ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین ورسو دغه دین اسلام ډېر په قربانو راغی کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرام باندې حالات ډېر زیات سخت مشرکانو د مکی په صحابه کرام باندې ظلمونه شروع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته اجازه ورکړو چې تاسو کچره دا وطن پرېږدئ د مکی مکرمه نه بل طرف ته هجرت کوئ نو تاسو ته اجازه دي په صحابه کرام کې شپږ 50 صحابه کرام نارینا او ول زنانا صحابیات د حبشې طرف ته په دیم سفر باندې لاړې د حبشې بادشاہ د نجاشی عیسی علیہ السلام په دین دي صحابه کرامو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه هم موجود دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور حضرت رقیہ رضی الله عنها هم موجود ده د نبی علیہ السلام د ترزوی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنهم سفر وکړو او هجرت وکړو حبشې ته لاړل دلته مشرکان د مکی خبر شول چې زمونږ د علاقې نه څه کسان تللی دي معلومات وشو چې هغه خو تللی دي حبشې ته د حبشې بادشاہ نجاشی او په دغه وخت کې د حبشې د بادشاہ نوم اسحمه د دې ملکونو د بادشاہانو به یو نو چاغي باندې بهر بادشاہ مشهور لکه د مصر بادشاہ ته فرعون وي د یمن بادشاہ ته توبع وي د روم بادشاہ ته قیصر وي د فارس بادشاہ ته کسرا وي او دغه شان د حبشي بادشاہ ته نجاشي وي خدغه وخت چې کوم بادشاہ دا غنوم اسحمه دغه مکی مشرکان دو سرداران خپل مقرر کړل عبد الله ابن ربيعه او عمر ابن العاص چې تاسو بلار شي حبشي بادشاہ سره خبره وکي او دا خلک واپس په دې باندې راو شړي چې واپس مکه مکرمه ته زمونږ د ظلمون بیا راشي صحابه کرام بیا ډېر پریشان شو الته پس عبد الله بن ربيعه د کافرانو د مشرکانو لوی سردار دی عمر ابن العاص چې د مکې د مشرکانو لوی سردار دی التلال نجاشی بادشاہ ته ډېر تحفه تحایف ډالې یوړي خبره ورسره او چې دلته زمونږ د علاقې نه څه کسان دي راغلي دي خپل علاقې پرېښې ده او هغه تاسو واپس کوي موږ ته زمونږ د علاقې ته واپس ولېږئ زه ورته مه ورکوئ دا ښه خلک نه دي صحابه کرامو پسې نجاشی بادشاہ پیغام ولېږه چې دا خلک راوغواړي نجاشی بادشاہ دربار ته صحابه کرام راوغوښتلی شو صحابه کرام په مشوره باندې یو سړی مقرر کړ اوس به د نجاشی بادشاہ یو وخت سره څوک خبرې کوي
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ په مشوره باندې د بادشاہ سره د جواب او سوال لپاره مقرر شو. نجاشی بادشاہ چې دوی راوغوښتل او تی تاسو د کوم دین دعوت چلوئ، تاسو په کوم دین باندې او د عیسی علیه السلام په باره کې ستاسو څه عقیده؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت شروع کو سورہ مریم ابتدائی آیاتن اولستل. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی. دا آیاتن اولستل. نجاشی بادشاہ چې کړه د آیاتونه واوریدل، نجاشی بادشاہ پخپلا او داغه د دربار ټول عمل په جړا شو او بیا اوی چې دا تاکم آیاتونه اولستل او د عیسی علیه السلام په باره کې پدې کې څه ذکر شو نو یقینا د ځمکې نه یو ډکی راوچت کو او عیسی علیه السلام د دین یو ډکی زیاتم نو. عیسی علیه السلام د الله بندو، د الله پاک پیغمبرو. عیسی علیه السلام ته الله پاک کتاب ورکړو او په دې آیاتونو کې هم دا خبره ذکر شو. نجاشی بادشاہ عمر ابن العاص او عبداللہ بن ربیعہ ته ګوري چې تاسو اوس څه وایئ. دی خو چې کومې خبرې کې دا خو زمونږ هم عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، عیسی علیه السلام انسان دی، الله کتاب ورکړي، انجیل کتاب ملو دی او دا دوی چې کوم کلام وکړو نو دا کلام هغه کلام دی چې کوم عیسی علیه السلام راوړو، دا غیر علاوه د بندگانو کلام دا نه دی. ځکه دا خو د الله کلام د قرآن تلاوت شو. کله چې د آیاتونه په نجاشی بادشاہ او په درباریان اثر وکړو، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ ته مخ راواړو، وای زمونږ هم یو څو تپوسونه دي، تاسو دوی نه لږ تپوس وکړئ. دوی موږ پسې څه راغلي دي؟ مکې ته موږ څه واپس بوځي؟ موږ هلته خپل دین، زمونږ دین مخکې د شرکو، موږ د الله نه علاوه د بتانو عبادت کو. زمونږ یو پیغمبر راغی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، هغه موږ ته پیغمبرې خپل ذریعہ او خپل فرائض سر ته ورسول او موږ ته د دین دعوت راکړو. موږ کفر پرېښودو، شرک مو پرېښودو، د دنیا مظالم مو پرېښودل، د کفر د تیرونو نه راووتو، موږ هدایت قبول کړو. نو موږ خو بل دین ته اورېدلی نه یو. مخکې موږ ظلمونه کړو، په زنانو مو ظلمونه، په نارینو ظلمونه، په خپل منځ کې ظلمونه. زمونږ د پاره هېڅ قسم لاره نه وه چې موږ اسلام قبول کړو. د هغې ظلمونو تیارو نه موږ راووتو، موږ خو څه کړي نه دي. جعفر رضی اللہ عنہ فرمائی زمانگ یو سو تپوسونه دي. اول تپوس دا دی چې د دې دوه مشرکانو سرداران نه تپوس وکړه چې آیا موږ د چا غلامان یو چې را تښتېدلي یو؟ که موږ د چا غلامان یو او را تښتېدلي یو، یقینا تاسو موږ واپس کړي، واپس مکې ته ولېږئ. د چا خو غلامان نه یو. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دویم تپوس کوي، د دې نه تپوس وکړه چې په دې کې موږ څوک وژلي دي چې موږ قاتلان یو او را تښتېدلي یو، ظلم مو کړی دی، قتل مو کړی دی، نو بیا زمونږ واپسي حق ته بیا موږ واپس کړي. او دریم تپوس دا دی چې دې نه تپوس وکړه چې موږ په مکه کې د چا قرضدار یو چې د قرض نه را تښتېدلي. نجاشي بادشاہ د مشرکانو سردارانو ته مخ راواړو، تپوس یې وکړو. یو سوال، دوی د چا غلامان دي؟ وایي نه، دوی د چا غلامان نه دي. چې غلامان نه دي، آزاد دي، خود مختار دي، واپس کول د دې وجب نشته. دویم، دوی څوک قتل کړي دي چې په قتل کې دوی را تښتېدلي دي؟ وایي نه، دوی څوک قتل کړي هم نه دي. نو چې قاتلان نه دي بیا هم آزاد دي، د چا پسې حق نشته، نو ولې واپس کړو؟ او دریم چې د چا قرضدار دي؟ وایي نه، د چا قرضدار هم نه دي. نو ګوره چې قرضدار هم نه دي، غلامان هم نه دي او څوک قتل کړي هم نه دي، نو دوی زه تاسو ته په کوم دین واپس کړم؟ اوس چې قاتل وي خامخا مقتول وارثان یې غواړي، که قرضدار وي نو د چا چې پې قرض دي خپل قرض مطالبه کوي، او که د چا غلامان وي نو خپل مولا ته مطالبه کوي، ځکه غلام دي. نو دوی خو دې درې واړه کې آزاد دي. مشرکان کافران وي دي آزاد دي، قاتلان نه دي، د چا پې قرض نشته. نجاشي بادشاہ حکم وکړو چې دې مشرکانو ځان سره کومې تحفې او تحایف او ډالۍ راوړې دي، هغه ډالۍ دې ته واپس کړي، دې ته واپس لاړ شي، آینده دپاره په دې مطالبه را نه شي.
نجاشی بادشاہ دے صحابہ کرامو تو بھی چې تاسو خپل آزاد جون کوي تاسو ته هیڅوک څه تکلیف نه رسي صحابه کرام په ما حبشه کې جون تیری دلته مشرکان کافرانو بل منصوبه تیار کړه په دغه منصوبه کې ناکام شو ابو جهل په دارالندوه کې مشوره وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل مشوره وشو دا پنځم کال د نبوت دی نبی علیہ السلام د خپل دین پنځه کال دعوت چلولې مشرکان کافرانو مشوره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څوک قتل کړي ابو جهل وی کدا خدمت چا وکړو زباغل سل خان ورکو عمر فاروق رضی الله عنه پاسې دو په دې وخت کې د ایمان نه دی قبول کړي و استاد خبر یقیني سل خان ورکه وی بالکل زه د سل خان ذمہ دار چا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کو سل خان بزاغل انعام ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې د صحابه کرامو سره ناست عمر فاروق رضی الله عنه راو استلا پلار را روان دي پلار کې وی قتل د غوا یو بچی د کسان قتل کړي علالی ذبح کړي په دې وخت کې عمر فاروق رضی الله عنه سره ودرېد سکوي لکه دم دا غوا دا بچی قتل علالو په دې وخت کې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې ما یو غیبی आवाज اورید غیبی आवाज دا کیږي چې تاسو لار شئ یو سړی دی ډیر نیک انسان دی او ډیر فصاحت بلاغت والا سړی دی هغه دعوت چلی د کلمې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله داغه دعوت تاسو قبول کې تاسو به کامیاب شئ عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې د आवाज یقیني ما په یوازې وریدو بل چا و نه ریدو اوس په دې وخت کې روان دي او د आवाज شو وای ما د आवाज وریدو ماړو پرونه کې بیا روانم پلار کې یو ذکر سره یو سړی ملو شو نعیم ابن عبد الله اگر اتی چرته روانه عمره ډېر غوسه کې وای ما وته چې روانم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل پس ول روانه هغه تا تسویلی وای دا ښکاری چې تم بي دي نشوي نعیم ابن عبد الله ته وای چې تاسو ښکاری چې تم بي دي نشوي وای بي دي نشوي نه خود ته چې هغه پس روانه داغه چې کوم پیغام د ستا کور ته را رسیدلې ستا پکور کې ستا خور دا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی الله عنها سعد ابن زید چې ستا اوخه د ستا خور په وادره هغه دوړ ایمان وروړي تا ول د خپل کور نه دغه پیغام ختم کا داغه نه بعد لاړ شي ځکه چې الته تلال شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان بنو هاشم او بنو مره داغه د تاسو په اخلاصي اول خپل خور او د خپل اوخه بارکه تاسو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر په غوسه کې راغی د خور د کور دروازه بند ده د کور نه بهر आवाज راځي سورہ طه تلاوت په کور کې شروع دي حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه د قران کریم قاری دي په دې وخت د پردې حکم لا نه دی راغلي فاطمه بنت خطاب او سعد ابن زید رضی الله عنه تر قران درس ورکړي قران سبق شروع دي عمر فاروق رضی اللہ عنہ وکی خود آواز راضی طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تلاوت آواز وقت راغی دروازے اٹھا بولا خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ پا کمرہ کے پٹ شو ډېر په غوسه کې دروازه چې دی کولو ډېر په غوسه کې را دن نشو فساد ابن زید رضی الله عنه باندې توري وار شروع دومره اوه چې هغه د بهوشه په حالت کې را پریوت حضرت فاطمه بنت خطاب چې خوري دا هغه وتی زما دا خاون ولې وي تاسو بل دین توړې دلی باغی باندې شروع کې بهوشه په حالت کې را پریوت خوش کې بیا راغی هغه وتوي عمره ستا پرګون کې چې د کم پلار وینه ګرځي دا غ پلار وینه زما په وجود کې دا ترکه مې پوری زما په وجود کې ساوي زګور بل دین پرې خودو د خپل دین پرې خودو ته تیار نه زما په وجود کې ساده د کم پلار چې تزوي د خطاب دا غ پلار زم لوریم فاطمه وګوره دا خیال کوا دین مونږ پرې دنا او مونږ بل دین ته نه یوړېدلې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس باندې ایمان راوړل
من د بندگانو غلامی پریخی دا د الله غلامی من قبول کړی دا من دی پریخودو ته تیار نه یو عمر فاروق رضی الله ډیر په سوچ کې پریوت چې دا خور راته سوی وای خطا سره رسول ګراتو کوي هغه سپاره راوړی ا سبق راته لګوي وای ته پلیتی او د پلیت انسان د پاره د قران کریم د تلاوت کول لاسونه کې راقستل دا صحیح نه دي ته قران کریم نشه راغشته یو دسو کا غسلو کو اغه نه بعد سپاره ورکړه باغی کې طه ما انزلنا عليك القران لتشقى چې د اولستو عمر فاروق رضی الله عنه وی ما تلګا دا لا بخاری چې زم لرشم د دې سړي پلاس باندې ایمان نو خباب ابن ارت رضی الله عنه روت عمر فاروق رضی الله عنه غسل کو سپاره او قتل داغینه بعد روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې ناس دي او پدې کې صحابه کرام هم ناس دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم التد الله پاک نے سوال کی اللهم ايد الاسلام باحد العمرين یا الله اسلام ته غلبه ورکا په یو عمر باندې عمر دوری یا عمر بن هشام ابو جهل دی او بل عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کوي پدې کې عمر فاروق رضی الله عنه سره حضرت خباب رضی الله عنه شو دروازه بند چې وې قتل سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه جو قتل دا عمر فاروق را روان دي تور ور سره دا صحابه کرام ملګرو تاسو پارام کینې که عمر فاروق صاحب د خیر اراده کړی وي نو بالکل موږ به سره د خیر معاملې وکړو او که د خیر اراده نه وي کړی نو تاسو دنه بیغمه شي د کار زه تمام کړو د دروازې شاته پټ شو عمر فاروق رضی الله اجازه وغوښتو اجازت ملو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې ایمان وروړ دا سلوختم تقریبا سلوختم صحابی عمر فاروق سے اسلام پدا سے قربان ہو رہا ہے عمر فاروق سے چکر ایمان نوڑ صحابہ کرام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اوی آئندہ دا پارا بتاس منس پٹ نکوئی آئندہ دا پارا منس کارا کوئی او لاړو د کافرانو مجلس کې مسجد حرم کې ټول سرداران ناس دي دا غي وړاندې دي د خپل کلمې اعلان وکړو چې ما ایمان وروړ او ورني هغه صحابي چې د خپل ایمان اعلان کړی دی دا عمر فاروق دی او چې کله د مدینه هجرت کوي نو مکی مشرکانو سردارانو ته اعلان وکړو چې زب سبا زم د مدینه په طرف باندې ک کم سړی خپل خزه کونډول غواړي زما مقابله تروزی زب هجرت اولنی صحابي چې اعلان د هجرت لپاره کړی دی چې زما مخه سوک راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وا عمر فاروق سے ایمان نور کم عمر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاتل عمر کم عمر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي کہ زمان بعد نبی راتی هغه عمر فاروق اول روان سلدی او اخر کې سوچ روان دی لده چې دی بسلو خان انعام وصولی او هغه امام الانبیاء قتل کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چلاړو هغه حالت شو چې الله رب العالمین په دنیا کې د جنت زیر ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما دو وزیران دي په اسمان کې او دو وزیران دي زما په ځمکه کې دو وزیران په اسمان کې جبرئیل او میکائیل علیهم السلام دي او په ځمکه کې دو وزیران دي یو ابو بکر صدیق دي او بل عمر فاروق صاحب دا صحابي دي چې کله ایمان وروړو مسلمانانو ته غلبه ملو شو د دې نه بعد په مسلمانانو ظلمونه کم شو کافرانو بیا جرأت نشو کوله چې په صحابه باندې ښکارا او برملا ظلم وکړي د نبی عليه السلام دعا قبول شو عمر فاروق رضی الله عنه دا صحابي دي یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه تپوسو چې جی تاسو موږ ته د عمر فاروق صاحب لیک فضیلت بیان کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا تپوسو ما د جبرئیل علیہ السلام نه کړ او جبرئیل علیہ السلام راته وی چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام عمر شي او پدې کې د عمر فاروق سے فضائل بیانول شروع شي دا عمر به ختم شي خو د عمر فاروق سے فضائل به ختم نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سے شاګردان صحابه کرام دا قربانې ورکړي دي نن موږ د مسلمان پکور کې پیدایشي مسلمان
لیکن د خپل اسلام سره زمونږ مینه نشته. نن موږ مسلمانی نه خوښو، د کفر نظام موږ خوښو. موږ د قرآن فیصله نه خوښو او د کافر فیصله د کفر فیصله موږ خوښو. نن موږ د اسلام شکل صورت نه خوښو او د کفر شکل صورت موږ خوښو. د اسلام معاشره موږ نه خوښو او د کفر معاشره موږ خوښو. او په بعض اوقاتو کې لا وایو چې د دې مسلمانانو خو د کافرانو هغه معاشره لا ښه ده. اسلام دا موږ تکلیف نه دی برداشت کړی. موږ ته خو د مور چې څنګه خبرې کوو په شروع کې راته کلمه وښایي نو موږ ته څه پته لګي چې دا په کومه سختو راغلی ده. زنانه قربانې ورکړي دي، نارینه قربانې ورکړي دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبوبو شاګردانو خپل کلی وطن پرېښی دی د اسلام دپاره. یو سړی خپل کور د اسلام دپاره پرېږدي څومره ګران کار دی. خپل کلی، خپله معاشره، خپل بچي، خپل هر څه پرېږده صرف د اسلام د خاطره. موږ او تاسو پرېښودی شو. د 10 روپو ګټه موږ د اسلام دپاره نه شو پرېښودی. کور خو لا غټه خبره ده، بچی خو لا غټه خبره ده، رشته داري خو لا غټه خبره ده، خپل کور خو لا غټه خبره ده. موږ دا نه شو پرېښودی. اسلام په دې قربانو راغلی دی. کم از کم موږ او تاسو د دې خپل اسلام قدر وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله 5م کال د نبوت تیر شو، هغې نه بعد صحابه کرام بیا څنګه حالاتو دا مزید به انشاءالله بیا ووایو. سبا نه بله ورځ کوټونه دي. الله پاک دې زموږ